زم چې زما هیڅ نه وي خو زما راسونه خپېر ووایاست زه مو تاسو نه یم. په دې لاس کې د روپۍ چې تاسو کم کتی شئ نو دا ولله موږ چانده کړې په بازار کې په کورونو کې په ماشومانو د هر یو کس له خپل د وس مطابق چې کومې روپۍ دي نو دغه روپۍ ما نن ستاسو د کیمرې مخامخ راوړې او دغه محمد عالم روډ ته به دا روپۍ زه سال کې د دې ساعته پورې ماله یو میډیا والا یو کس ماله نه دی راغلی. یو ځل ورته بیا هم دغه وایم چې ما ته د خپل د یوې روپۍ هم بخانه نه کوي. زیاته شکریه ادا کوم چې تا په دې سخت وخت کې تا خپل وخت وکړې خو تا موږ له ټایم راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ مې صافي چینل او زه یم ستاسو ورور مختیار ساګر. ګرانو کتونکو دا ځل بیا په ضلع شنګله بازارکوټ کې یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده یو څو ورځې وړاندې ما یو پروګرام کړی د محمد عالم روډ سره په بازارکوټ کې کوم چې معذور او وطن کډه چې کم دنو دغه وطن کډه او معذور او غریب په کډ کې پروت دی نو ما تاسو سره هم دغه یو وعده کړی و چې ان شاء الله زبر اعظم یو ځل بیا او د محمد عالم روډ سره به زه دوباره پروګرام کوم. نو یو ځل بیا راغلم بازارکوټ ته، دا محمد عالم روډ سره موجود دی. نو په هغه ویډیو کې موږ د محمد عالم روډ د خلکو نه دا اپیل کړو چې ما سره د مدد وکړی شي. دا غنه به دا تاسو کو چې آیا تر اوسه پورې د سر کم سیاسي ورکر چې کم دی هغه سره رابطه کړي یو سره عام خلکو سره رابطه کړي او دغه سره ګرانو کتونکو که تاسو وګورئ نو ما والله په دې لاس کې د روپۍ چې تاسو کم کتی شئ نو دا ولله موږ چانده کړې په بازار کې په کورونو کې په ماشومانو د هر یو کس له خپل د وس مطابق چې کومې روپۍ دي نو دغه روپۍ ما نن ستاسو د کیمرې مخامخ راوړې او دغه محمد عالم روډ ته به دا روپۍ زه حواله کوم ستاسو د مخې. ولې چې ما تاسو ته په تیل ځل باندې هم ویلي وو چې زه د نورو میډیا والا شان داسې نشم کولی چې یا په پردی ویډیو باندې خپل نمبر ورکم یا خپل د اکاونټ نمبر. نو اکاونټ نمبر هم موږ تاسو ته په ویډیو کې د دې رور ورکړی او برای راست موږ وی چې تاسو د سره په خپله رابطه وکړئ نو د سره به یو ځل بیا هم هغه شان یو څو خبرې به ورسره کوو. زیاته مرکه خو ورسره ځکه نه کوو چې زموږ د سره پروګرام ریکارډ شوی دی، پروګرام چې کوم هغه زما په اړې کې پروت هم دی نو د سره بیا یو ځل دغه خبرې کوو چې آیا د سره څونه کانټیکټ خلکو کړی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مختیار بھائی څنګه تاسو ښه؟ خیر خیریت دی. محمد عالم روډ دا راته ووایه چې موږ چې تاسو کوم پروګرام ریکارډ کړی و په هغې باندې تاسو سره څونه ملګرو رابطه کړې ده، څونه مدد در سره شوی دی؟ جی تا چې زما ویډیو کړله زه اول ستا ډېره شکریه ادا کوم چې په دې 14 سال کې د دې ساعته پورې ماله یو میډیا والا یو کس ماله نه دی راغلی. ستا ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تا په دې سخت وخت کې تا خپل وخت وکړې خو تا موږ له ټایم راکړو. داسې بېلاسه بېخبو خلکو ته څوک داسې حیثیت نه ورکوي. ستا ډېره مننه کوم. د ما سره صرف 2 کسانو کانټیکټ کړی، ما ته 2 کسانو 1000 روپۍ یو کس رالیږلي دي، 1000 روپۍ بل کس رالیږلي دي. د پاکستان په 22 کروڑ عوام کې صرف ما سره 2 کسانو هیلپ کړی 1000 روپۍ. الله پاک دې خوشحاله کړي، الله پاک دې کروڑپتین کړي او نور چې چاوس کېږي هغو ته دې خدای پاک په زړه کې واچوي چې داسې خلکو سره مدد وکړي. او یو کس را سره ټلیفون کړی د ایمان سیرې نه چې ستا خواله به درځم خو راغلی نه دی. لکه ستا مطلب د تا سره 2000 روپۍ هیلپ شوی دی؟ صرف 2000 روپۍ هیلپ زما سره شوی دی. نو بس یو ځل به بیا هم د دغه کتونکو نه دغه اپیل کوم، دغه درخواست به ورته کوم چې څومره هم کیدای شي خپل زکات خیرات چې کم دی نو هم دغه روډ ته د مستحق کس ته د وړاندې چې موږ یې ګورو چې دا مستحق دی نو خپل چې کم صدقات دي خیرات زکات نو دا به مکمل دغه ته راورسوئ په دغه طریقه کار باندې. نو دا کم چې دي ما سر په لاس کې چې کم دي نو 9500 روپۍ تقریبا دا دي نو دا موږ دله چانده کړې وه نو دا درته حواله کوو ستاسو د مخې باندې نو دا ځان ته حواله کوي. بس دا چې چا رالیږلي پاک رب العالمین باچا دي له دواړه جانور کې الله پاک دې په مالون کې برکت ولګي او الله پاک دې په کاروبار کې برکت وکړي، الله پاک تعالی روغ صحت درکړي. په 14 سال کې زما سره چا دونه هیلپ نه وکړی لکه تا چې زما سره وکړو. ستا ډېره شکریه ادا کوم، ډېره مننه. دغه کسان ته به کومې دا پکې به کور کې زنانو پکې هم هیلپ کړی دی، مدد یې کړی دی. دغه روپۍ چې کم دي نو دغه چانده کې هغوی ساغه سره خپل مطابق چې که 40 کې دي که 100 کې دي که 200 کې دي خو خپل مناسب هغه کسان هم لکه خپل هیلپ کړی دی، هغه زنانه هغه ماشومان هغو ته به څه پیغام ورکوي. په دنیا باندې دلم د دې عوض ورکړي، الله پاک یې په آخرت په کار راولي، ګناهونه دي الله معاف کړي او د قیامت مرګ پورې دې الله پاک روغ صحت ورکړي. په دنیا کې غټه بچی چې دا روغ صحت دی او روغ لاسونه او روغ پی دي او دا حیثیت هغه چا درې د دې لاسونو خو چې چا باندې دا راغلي. په دنیا کې غټه بچی روغ صحت دی او دا روغ صحت دی خدای هر چا له ورکړي. زه هم چې زما هېڅ نه وي خو زما لاسونه خپېر ووایاست زه مو تاسو نه یم. بس زه خپل وروڼو ته دا اپیل کوم کوم چې په لاسونو خو روغ دي او کوم کاروبار دی هغه په بار ملکونو کې دي او خیر و خیرات زکات صدقه ورکوي نو بس زما نه بچو سره نه هیلپ. بلکل ملګرو تاسو وکاته د محمد عالم روډ دغه جذبات چې کم دي نو دغه د قابونه بهر دي. ولې چې هر یو کس دغه شانتي کتی شي چې نن سبا کم صورتحال دی کم ریټونه چې کم دي نو هغه د اسمان سره خبرې کوي نو چې بیا دغه شانتي یو بېوسه او بې لاچاره چې کم کس دی هغه په کټ کې پروت وي د هغه ته وطنه کډه چې کم دا هغه په دغه شانتي ناست دی
نو لازمي خبره دا هغه هم خرج خوراک لګي دا هغه هم جامه پیزار لګي نو یو ځل درته بیا هم د اپیل کوم د دې ویډیو خو مقصد دغه چې دغه تاسو چې کمی روپۍ وي نو دا ما تاسو ته دغه وعده کړی و چې زه به تاسو د 1 روپۍ چې کم دین تاسو ته به ثبوت درکوم او تاسو هغه روپۍ بس د کیمرې په مخامخ هغه ته حواله کوم نو یو ځل ورته بیا هم دغه وایم چې ماته خپل د 1 روپۍ بخانه نه کوي او ما چې کمی منډه تړلې والي د الله د رضا لپاره او ان شاء الله چې بیا هم سونه کېده او کما سره هم چا رابطه کوله یا دغه شانتي نور هم زمونږ سوس کېده نو بالکل د سر به منګه ان شاء الله چې بیا هم رابطه کوو نو دغه پروګرام چې کوم دی زمونږ دغه یو مقصد او چې تاسو روپۍ تاسو مخامخ دی حقدار ته میلاو شي نو دا زمونږ نن نه پروګرام تر بل پروګرام پر خپل قربا مختیار ساګل لور کې اجازه تلوي الله پاک